وي همداسې وي. دا خلک 1400 کالو نه په خیبر پښتونخوا کې په حکومت کې دي. دا د اپوزیشن خلک د سره دي نه. نن په کار دا وه چې دوی اعلانات کړی وی چې د خیبر پښتونخوا پېښور یونیورسټي لګیا د بندېږي. د خیبر پښتونخوا د یونیورسټیانو چې کوم اساتذو تنظیم د پیوټا هغه وایي چې یاره زمونږ کوم یونیورسټي ده دیوالیه شوه، موږ ته د عملي د تنخوا ورکولو پیسې موږ سره نشته. د پېښور هسپتالونو کې چې کوم دی نو دې وخت کې سرنجونه موجود نه دي. هلته کې څومره مسایل دي، الټراساونډ ماشین نشته، مریضانو دپاره ایون بیډز نشته دی، د آی سی یو بیډز نه میلاویږي، وینټیلیټرز نشته دی. او دا خلک ګرځي کله په بوټانو باندې 804 لګي، کله په ټوپیانو باندې 804 لګي. د دې نه علاوه دوی سره خو نور څه پروګرام نشته. زما خیال دی چې پاکستان تحریک انصاف د ټولې صوبې او بیا د پنجاب نه چې څومره خلک راغوښتي، تاسو خپله وکتل فضل نبي صاحب د 5 نوالې 7,000 پورې خلک دی چې کوم دی د غون پاکستان کې دغه پی ټی آی پاتې شوله. انفیکټ د دوی خپله نیګیټیو پالیسي هغې دی زیاته راورسول چې پاکستان تحریک انصاف اول د پاکستان په سیاست کې غیر متعلقه شو، او اوس چې کوم دی نو پاکستان چې کوم سفر په پورته مخ باندې شروع کړی دی نو په هغې کې دی غیر ضروري هم شول. دا ما خیال دی نن هغه خپل زور یې ویستلو، هغه تکلیف ورته هم رسېدلی دی چې دی هر څه کېږي لګیا دی. پاکستان ډیفالټ هم نشو، دی خو ډیفالټ خبرې کولې. پاکستان دیوالیه هم نشو، دی خو دیوالیه کولو خبرې کولې. او پاکستان لګیا دی دی یوازې پرېښی د دی په حکومت کې په ستمبر اکتوبر کې لومبنی وفد چې کله راغلی و په 2018 کې عمران خان چې کله وزیر اعظم شو د کویت نه راغلی، هغه وفد نه د سرکاري وفد نه چې هغه د اکنامکس ډیویژن کې ناست و زمونږ اور هغه فاینانس کې، د هغې نه بټوې پټې شوي وي. د پاکستان لپاره د شرم مقام. نن پاکستان په سفارتي محاذ باندې چېرته ولاړ دی، دی سره خو یو ملک هم نه. د عمران خان به خپله ویلې چې زما مودي زما کال اوچتی، او جو بایدن چې دی امریکایي پرزیدنټ هغه زما د سوال جواب د میسج جواب نه راکوي. نن خو پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل داسې ځای ته ورسولو، نن خو دنیا د پاکستان نه ګیر چاپېر ولاړه. ترکی نه آواز راځي چې پاکستان زنده‌باد، سعودي نه آواز راځي چې پاکستان زنده‌باد، چاینا نه آواز راځي چې پاکستان زنده‌باد، د ایران نه آواز راځي چې پاکستان زنده‌باد، امریکا نن وایي چې زه د پاکستان شکرګزار یم. تاسو به پریزیډنټ ټرمپ هغه ټویټ کتلی وي چې تھینک یو پاکستان، تھینک یو پرایم منسټر اینډ تھینک یو فیلډ مارشل. زموږ لپاره خو دا د فخر خبرې دي. په داسې وخت باندې په مردان کې د دې جلسه کول دا همداسې ده لکه د اختر په ورځ چې څوک روژه ونیسي، او د اختر په ورځ روژه څوک نیسي. تاسو ټولو ته پته ده مسلمانانو ته دا د شیطان کار دی، دا د مسلمان کار نه دی. نو بهرحال دوی د پاکستان د خلکو نن چې څومره دوی د جلسه کړې وه په دې باندې کروڑونه روپۍ د خیبر پښتونخوا د خزانې سرکاري وسایل په دې باندې لګېدلي. 1300 کروڑ روپۍ کوم رمضان پیکج چې و، ما اعلان کړی، ما دا وینا کړې وه چې دا پیسې د خزانې نه ووتې، دا به اوس په فوډ سټریټ باندې دی، سټریټ موومنټ دی که فوډ سټریټ دی، دا به په هغې باندې دی لګوي. او مکه کار شروع شو. نن به اعلان وکړو چې دې نه پس به مونږ کشمیر ته ځو، دې نه پس به مونږ لاهور ته ځو. په دې حالاتو کې چې دا پیسې مال مفت دل بې رحم وي، سرکار د خزانې نه پیسې راوباسه او په هغې ریلي کوه، په هغې جلسه کوه، نو خوند خو ډېر کوي. فضل نبي صاحب خو یاد ساتی چې نن پسې بیا سبا هم وي، او سبا چې بیا هتکړی ستا په لاس کې وي، زولنی دی په غاړه کې، بیا دا وایي چې یاره زما غټه ګناه داره چې زه پښتون یم. نو خبره داسې ده چې سهیل افریدي صاحب دا چې کوم 2 تربوران عزیزان دې کېنولي، یو تر ور کېنولی دی چې په ټرانسفر پوسټینګ پیسې اخلي، دغه دوکانداري بنده کوي. د صوبې سره چې مو څومره ظلم زیاتی وکړو، دغه دوکانداري بنده کوي. هسپتالونه هم برباد کړل، سکولونه هم برباد کړل، کالجونه هم برباد کړل، یونیورسټۍ هم بربادې کړې، صوبه مو غرق او تباه کړه. راتلونکي 10-15 کاله نه ښکاري چې دا صوبه به چېرته کې دوباره سر راوچت کړي، ساه به واخلي. بس کوئ. که په دې صوبه څه احسان کول غواړئ، زما خیال دی استعفا ورکړه، اسمبلي ماته کړه چې خلک فرش منډیټ راوړي. تاسو د خلکو نه په دوکه باندې ووټ اخیستی، د فیض باقیات دلته ناست وو، هغوی سره مدد کړی، د دې صوبې سره نور ظلم مه کوئ. پښتانه ستاسو نه تنګ دي، د پښتون قوم ستاسو نه بالکل دې وخت کې تر پوزې راغلی دی. نور یې معاف کوئ، ورحمېږئ پرې، بس نور خلک مه خرابوئ.